طلبا علما لرم د هغه ټولو د طرف نه شکریا ادا کوم. اولې شکریا ادا کوم، شکریا ځکه زه د دې خلکو ادا کوم چې هغه خلک چې په تاریخ کې د هغوی دپاره چا چې کوم دی سرپرستي نه ده کړې، هغه خلک چې د هغوی په سر باندې چا لاس نه دی ایښودی، هر یو مشر، هر یو تحریک، هر یو تنظیم، هر یو پارټي چې د هغوی نه رسو شوې ده نو هغوی ته منظور پښتین او د هغه ټیم ورکوي. او ځکه د هغه شکریا ادا کوم چې د هغه کونډې چغه ما اورېدلې ده او د هغوی چړه ما اورېدلې ده او ما په سترګو باندې لیدلې ده چې د هغوی خاوند وفات شهید شوی دی، یا د هغوی خاوند د 10 او د 15 کالو او د 8 کالو نه ورک دی او پته یې نه لګي. او د هغې خور اواز او د هغې خور جړه ما اورېدلې په خپله باندې چې د هغې ورور چې کوم دی ورک دی او د هغې ورور شهید شوی دی، او د هغه یتیمانو جړه ما اورېدلې او ما لیدلې ده چې د هغې پلار شهید شوی، د هغې پلار چې کوم دی هغه ورک دی، پته یې نه لګي، په کلونو باندې ملاقات د هغه سره نه کېږي. او د هغوی د پوښتنې، د هغوی د تپوس څوک شته نه دی، څوک راغلي نه دي، چا دا ښه نه ده ګڼلې چې یاره دې دپاره موږ اواز اوچت کړو. لیکن د هغه کونډې دپاره، د هغه یتیم دپاره، د هغه ماشومانو دپاره، د هغه خویندو دپاره، د هغه پلار دپاره چې د بچي نه جدا شوی دی او بچي باندې ډاکمن دی، د هغې دپاره منظور پښتین او د هغه چې کوم هغه خوا لرونکي خلک دي او د هغه ټیم دی هغوی راغلل او د دې دپاره ودرېدل. زه ځکه د دې خلکو شکریا ادا کوم او زه ځکه د زړه د تله خبرې کوم. ډېر خلک به داسې دلته موجود دي، ډېر خلک به داسې چې نه به یې راغلي، خو زه د هغه خلکو شکریا ادا کوم. د دې ټیم خلک به نه راغلي، د دوی خوا لرونکي خلک به نه راغلي. یو مشکل وي، بې ټیمه به راغلي، لیټ به راغلي. الحمدلله ما د مشر سره بېګا چې کوم دی د نورالحق قادري صاحب په واسطه باندې او هغه را سره و، د هغوی سره ملاقات شوې، د هغوی سره م ډېر ټیم تېر کړ، د هغوی سره چې کوم دی اوبه وڅښلې، چای مو سره وڅښو. دا زما لپاره لوی سعادت دی. زه سعادت ګڼم، زه خپل ځان دپاره عزت ګڼم چې د داسې شخصیت سره مې ملاقات وشو، د داسې شخصیت سره مې خبرې وشوې چې هغه د یتیم دپاره اواز اوچت کړی، د کونډې دپاره اواز اوچت کړی. زه دا وایم چې زما څومره پورې خلک دي، که هغه علما دي، که هغه طلبا دي، که هغه مدارس دي، که هغه عوام دي، که هغه مقتدیان دي، که هغه دوستان دي، که هغه رشته دار دي، د سوشل میډیا په وساطت باندې زه هغوی ته دا خبره کوم چې ګوره دا رښتونی خلک دي، دا قربانۍ والا خلک دي، دا په حقیقت کې چې کوم دی دردمن خلک دی د غرباو د هغه خلکو سره چې د هغوی تپوس تر ننه پریشان دي. او موږ به د دوی سره، زه به د یو بل سوچ خاوند یم، زه به د یو بلې پارټۍ سره تعلق ساتم، د یو بل تنظیم سره به تعلق ساتم، د یو بل مکتبه فکر سره به تعلق ساتم، خو په دې باندې هر یو سړی پوه دی او په دې باندې هر یو سړی اتفاق دی او په دې باندې هر یو مکتبه فکر او هر تنظیم او هره پارټي شریکه ده چې د چا بچی بېګناه شهید شي نو دا ظلم دی، د چا زوی بېګناه شهید شي نو دا ظلم دی، د چا خاوند بېګناه نیولی شوی دا ظلم دی. په دې کې به هر او چې څوک په دې کې نه شریکېږي نو زه به دا وایم دا هغه کار دا ملګري ډېر راغلي دي.